زمونږ اسلافو به ډېر سخت ډډه کوله د فتوی ورکولو نه، او تاسو ته خو دا معلومه ده چې امام مالک رحمت الله علیه څومره ګریز کوو چې یو خبره باندې به نه پوهېدو، دا وویل چې زه پرې نه پوهېږم په دې مسلې باندې. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا لا ادري ویل دا هم نصف علم ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته یو کس راغی چې تپوس یې وکړو، هغې ورته ویل چې زه پرې نه پوهېږم. نو هغه سائل ویل دا ډېر عیب خبره ده چې ته د عمر رضی الله تعالی عنه زوی او تا ته داسې یو مسله نه درځي چې سائل درنه تپوس وکړي هغې ته جواب ورکړي. هغه ورته وویل د دې نه زیات قبیحه خبره هغه ده چې ما ته علم نه وي او زه جواب ورکړم، دا د دې نه زیات قبیحه هغه ده. لہذا د دې خبرو ډېر خیال ساتل پکار دی چې یو مسله چې تا ته ښه واضحه نه وي، ښه پې پوه شوی نه وي، ما لها و ما علیها باندې، نو په هغې باندې خبره مه کوه، هغه بهر ته مه وباسه. که یو کتاب وي ته لیکي هغې کې هم لیکمه تر څو چې په هغې باندې ته پوه شوی نه وي، یو څو استادانو نه تپوس نه یې کړی چې دا مسله زه لیکم دا څنګه ده. زموږ ډېر ملګري د هغوی سره دا شوق وي چې زه یو کتاب ولیکم. دا کتاب لیکل